بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. کتاب الوضوء هر کله چې فارغ شو امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب العلم نه اوس شروع کوي په کتاب الوضوء کې. مولانا صاحب تاسو ته ما ویلي چې وحی نه ولې شروع کړه هغه اوجوه مې ویلي دي دوباره نشم ویل. دویم کتاب الایمان ولې مقدم کو هغه اوجوه مې ویلي دي. بیا کتاب العلم ولې مقدم کو هغه اوجوه مې ویلي دي. اوس به دا ووایو چې په عباداتو کې امام بخاری شروع کړه. دا من په ترمذی کې ویلي دي خو مکرر کوم. عبادات شروع کړه. ولې؟ لأن العباد لم يخلقوا إلا للعبادة. بندگان الله پیدا کړی دا عبادت لپاره دي. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نو سے عبادات شروع کړه. نو په عباداتو کې بیا منځ مقدم کړه. په عباداتو کې منځ مقدم کړه. په کتاب په ترمذی کې مې ویلې دی بیا وره منځ ولې مقدم کړه. یو خدا اهم عبادت دی. مناجات د الله سره دی او علما ورته معراج المؤمن وایي. الله سره مناجات کې او الله سره معراج دی. پورا توجه به الله ته ورکړي. د یو عبادت دونه اهتمام نه دی راغلی کوم چې د مونځ حج کې مقصود رکن عرفات دی. که اودس ولا نه کې نو کېږي. که اودم شي په عرفات د حج دی وشو. صوم بهترین عبادت دی بیا اودسه کېږي. جنوب هم نیوي شي. که اوده شوی مو شو. زکات بهترین عبادت دی بل په لاس هم کېږي. اودس ولا شرط دی. کال کې یو ځل دی. او منځ څونه اهم دی. یو خو بیا اودسه کېږي بل دا په خوب کې نه کېږي. پوره توجه به ورکړي. بل قبلې ته به مخ کې. بل اودس به ولکې. بل جامه روجه خو په پلیتو جامو کې به نه وی شي. زکات خو پلیتو کې به ورکولی شي. او جامه به پاکې. مکان به پاکې. خبرې پکې بندې دي. نو دا مونځ په ټولو عباداتو کې اهمو ځکه مقدم که نمبر یک. دویم مې څه ویلي و مې اقدم د فریضتن د ایمان نه پس. د ایمان نه پس لومبې مفروض مونځ دی. زکات او صوم او حج جهاد وروسته فرض شوي. او درېیمه مې څه ویلي و مې اعم دی. اعم زکات په مالدار شته په غریب نشته. روجه په شیخ فانی نشته. حج په غریب نشته. جهاد په معذور نشته. او په خلاف د منځ نه دا په غریب او مالدار دواړو شته. په معذور هم شته. او دا په ښځه او په ټولو شته. په دې نسبت درې وجې مې وویې اهم اعم اقدم. یاد دې شو څه مې ویلي؟ اهم اعم اقدم. نو منځ یې مخکې کړه. بیا د مانځه په شروطو کې هم شرط طهارت دی نو هغه یې مخکې کړه. طهارت یې مخکې کړه. تحویل د قبلې ته هم یو شرط دی خو دوه درې بابه پکې لګي. یاد لرې ده که نه؟ او دا ګوره طهارت کې څونه دي؟ طهارت کې استنجا ده. طهارت کې حدث اکبر ازاله ده غسل. طهارت کې بیا چارهدام دی. طهارت کې بیا طهارت د انجاسونه دی. طهارت د حدث نه دی. طهارت د صوبې دی. طهارت د مکان دی. نو دا ډېر لوی باب دی. څه شی دی؟ لوی باب. نو په دې نسبت بیا د ده بدل دی که دې نس طهارت کې تیمم هم دی. نو د دې اهمیت د طهارت شرطونه خو ډېر دي خو دا ډېر اهم شرط دی. نو دی ځکه مقدم کړو. یاده دې شوه عبادات مقدم کړل ځکه عباد لم یخلقوا الا للعباده. عباداتو کې منځ مقدم کړ ځکه منځ څه شی دی؟ اهم اقدم اعم.
منس کې بیا طهارت مقدم کولې ابواب ډېر دي اهمیت زیات دی په نسبت د نورو ځکه مقدم اوس راشه سوال وکړه خو کتاب الوضو راوړه کتاب الطهارت خو یې راوړه نو په یو نسخه کې کتاب الطهارت هم شته په هغې اړو اشکال نشته او چې کومه کې کتاب الوضو دی نو سوال وکړه چې دا خو د وضو کتاب نه دی کې خو تیمم هم را روان دی د وضو کتاب نه دی څه پکې را روان دی لکه تیمم هم را روان دی د وضو کتاب نه دی تیمم هم را روان دی او دا څه ورته ویل کېږي د حیض هم را روان دی د استحاض هم را روان دی د غسل هم را روان دی اوس به څه کوو نو زه به جواب وکړم چې ذکر د خاص مراد دی نه عام ذکر د وضو مراد دی څه شی دی طهارت ذکر د یو فرد مراد دی نه پورا جنس ذکر د فرد مراد دی نه څه پورا جنس ذکر د خاص مراد دی نه عام چونکه زیات تر وضو دی غسل کله کله خلک یو دس همیشه کوي تیمم اله کوي چې او دس باندې قادر نه وضو اصل دی په نسبت د تیمم د غسل په نسبت کثیر الوقوع دی نو د کثرت وقوع د وجنا د اصالت د وجنا او د کثرت وقوع د وجنا مو ذکر د وضو مراد نه طهارت دا باندې چې دې کې صرف دا وضو بابونه ذکر کیږي او نو نه دا درستوي بابون فی الوضو ودې مونته وګوره نو که چېرته دې وضو نه او د هغې نه یو وي نو تکرار ولې کېږي کتاب هم وضو شو باب هم وضو شو نه دلته د وضو نه څه مراد شو معنا عامه کومه یوه طهارت او تعبیر یې په وضو ولې وکړو عام اغلب دی دا تعبیر په وضو ولې کوي څه چېرې که عام اغلب دی نور طهارت مراد چې تکرار لا نشي وروسته بابن فی الوضو نه هغه وضوی مصطلح مراد دی نو د وضو نه دلته ذکر د خاص مراد دی نه عام مطلق طهارت مراد دی او تعبیر په وضو یې ولې وکړه مې درته وویل او وروسته باب الوضو نه هغه وضوی مصطلح مراد دی نو چې د وضو نه طهارت مراد شوه طهارت معنا لغوي مې درته کړې وه اصطلاحي څه مې ویلي مې طهارت په لغت کې نظافت ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي نظافت د بدن د صوبې او د مکان د نجاست ظاهری نه بدن به هم د ظاهري نجاست نه پاک کې صوبه هم مکان هم او د حدث نه حدث بدن سره لګي او د فضلات الاعضاء نه زیاتي فضلات حلق درعانې وغیره طرفونه ویښته وښکل نطف الابط دې معنا مصطلحه شوه بیا مې وی چې طهارت په دوه قسمه دی یو طهارت ظاهري او بل طهارت باطني او طهارت ظاهري په درې قسمه دی کم یو طهارت د بدن د حدث نه یاد شو حدث اصغر نه ازاله کې طهارت صغرا شو حدث اکبر نه ازاله کې طهارت کبرا شو دویم طهارت د بدن صوبې مکان د نجاست ظاهري نه او دریم طهارت د بدن د اوساخ نابتاو نه خیرې لرې کې نابت لکه ترخونه او عانه او طهارت باطنی مې درې قسم ورته ویلي ترمذي په اول کې طهارت د اعضاء او د جوارح او د جرایمو نه طهارت د قلم د اخلاق ذمیمه نه او طهارت د سر د دلاغ منځ د چانه د کل ما سوای الله او د وضو معنا مې هم کړې وه چې وضو په ضمې د واو سره او دسته وایي او فتحې د واو سره اوبو د او دسته وایي او کسرې سره هغه لوټې وغیره چې کوم شی او دس کې استعمالیږي خلاصه شو خبره بسم الله الرحمن الرحیم کې مم خبره کړې ده باب فی الوضو نو الکه تکرار راغی نو ما تکرار ختم کړه دلته الوضو نه مصطلح مراد دی او د باب او د کتاب فرقونه مې ویلي دي باب ما جاء هغه احادیث چې راغلي دي هغه مباحث چې راغلي دي په دې قول د الله کې فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دیتا آیت الوضو وای، دا مشهور دی په آیت الوضو. او ما وی دا مدنی دی، ګوره دا مکی نه دی، وضو په ده نه واجب شوی، اخو په مکه کې واجب شوی دی په نورو روایات. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، الکه ترمذی کې ویلی دی. بعض حضرات وای چې لومبې دا اودس واجب و، که یو سړی به بې اودس او که اودس کې به، لیکن دا قول مرجوح دی. دویم قول شته چې په پیغمبر علیه السلام مبارک مخکې وضو واجب و، فلما شق علیه امر بالسواک، بیا ورته مسواک باندې حکم وشي. او دلته به څه کوو؟ اذا قمتم چې مانځه ته ودرېږي نو فاغسلو، نو دې کې ما تقدیر ښودی او که ستاسو یادي اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون، یاد لري ده؟ نو بیا امر د وجوب شو فاغسلو. که انتم محدثون دی مقدر، که امر د وجوب شو، او که چرته امر نه محدثون نه مقدر کې نو فاغسلو امر عام کوا. څه مطلب؟ که اودس دی نی نو د وجوب د پاره شو، او که اودس دی وي د استحباب د پاره شو. که چرته انتم محدثون مقدر کې خو امر د وجوب شو، او که انتم محدثون نه مقدر کې نو بیا عام شو. که بیا اودس امر د وجوب شو، او که اودس کې نو امر د استحباب شو. فاغسلوا وجوهکم. نو امام بخاری دا آیت ولې راوړه؟ وضو خو دې نه مخکې مفروض و، صرف دې ته اشارت وکړه چې اصل په قرآن شریف کې دا حدیث دا آیت دی، په باب د وضو کې قرآن شریف کې دا اصل دی، دا اصل دی. بس اذا قمتم سمانا، اذا قمتم ما متضمن کړو معنا د ارادې لري، یاد دي کنه؟ اذا اردتم قیام الصلاة، دې کې د الله پاک څه حکمت دی. اذا قمتم اوای چې دا وجوب د وضو هغه وخت کې دی چې اراده د منځ کې، او که د منځ اراده دی نه نو دس مستحب دی، که اسی لکه ملا بادر او دس کې ګرځي او څه واجب نه دی. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عبد الله امام بخاری دی دا بیانه ولې راوړي؟ دا د قرآن شریف د هغې آیات کې ابهام او د هغې تفصیل کوي. فاغسلوا ووینځئ، یو ځل ووینځم، دوه ځله، درې ځله. وامسحوا برؤوسکم، یو ځل وکړم، دوه ځله، درې ځله. نو چې هغې کې بیان د عادت کې ابهام و، نو بیانه سره امام بخاری هغه ابهام پورته کوي. بیان کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرض د وضو مرتن مرتن. هلکه ما ترمذي کې ویلو مې په شرط د استیعاب د محل، چې ټول محل ته به اوبه رسوي، اصاله به کې. وتوضأ علیه الصلاة والسلام اذا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ثلاث، په درې ورځې زیاتې نه دی کړی. وکره اهل العلم الاسراف فيه، اسراف په اودس کې منع دی. وان کره ان یجاوزوا فعل النبي صلی الله علیه وسلم، د حضور فعل درې درې کرته دی، هغې نه تجاوز به نه کې. ما روایت ویلو فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. اساء په مخالفت د پیغمبر یې وکړه، تعدا یې وکړه، زیاده وقت یې وکړه، وظلمه او څه یې وکړله، اسراف یې وکړه. زه اوس مخکې ده وایه که نه، دې کې څه بلې بل خوا ته توجه لري ده. باب لا تقبل صلاة بغیر طهور. بس مخکې خو آیت الوضو راوړو تبرکان او اشارت کې چې اصل با پکې دا آیت دی. اوس بابون سره څه وایي؟ اوس ګوره ترتیب ته یې غوږ کېده، دې کې اشارت دې ته کوي چې اودس موقوف علیه دی. ګورئ هلکه امام ترمذي راوړی که نه وایي چې لا تقبل صلاة بغیر طهور، دې مغه راوړی موقوف علیه دی. نو مقدم موقوف علیه مقدمي که نه؟ نو دې سره غرض د امام بخاري غرض یې معلوموه، دې سره غرض څه دی چې وضو واجب دی، اثبات د ایجاب د وضو کوي، او مناسبت د کتاب الوضو سره واضحه دی، ځکه د وضو نه ما مراد طهارت غشتی و. زه اوس الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معبد
أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال فساء أو ذرات. لا تقبل صلاة بغیر طهور. مولانا سیمو کستاسو خیالی دی کہ ما دا قبول دو معنی دا ویلیو یاد لري دا خبره سمې ویلیو یو قبول اصابتو پسواس سره یو قبول اجابتو. قبول اصابت میں سمانا کړي وا په معنا د صحت سره او قبول اجابت معنا په معنا د ثواب سره. قبول اصابت سمانا چې صحیح دی مون. قبول اصابت سمانا حکم دنیوي دی مون صحیح شو حکم دنیوي او قبول اجابت ثواب شو او حکم اخروی دی. بل فرق میں سے کړو میں قبول اصابت ستوي كون د شي مستجمعا للشرائط والاركان فمعنى صحت شو او قبول اجابت آداب سره تعلق لري چې مستجمع د آداب وي او مقابل دا چې ثواب نه شو. ما ویلو میں حدیث کې راځي چې لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار چې د بالغ خځې مونږ بغیر د لوپټې نه سې کېږي. دا کم یو قبول شو قبول اصابت لا تصح حکم دنیوي دی صحیح نشو. او لا تقبل صلاة الآبق چې کم رایو تختی مولانا مونږ نه قبلېږي هغه خو صحیح په معنا د لومبۍ نه لو کمالو دویم چې ثواب یې نه کېږي یا د غصب په ځمکه کې مونځ چې څوک وکړي نو ثواب یې نه کېږي صحت خو شو قضا پې نشته خو د مونځ یو دوه خبرې دي. یو دا چې کتاب باندې کم لازم دی هغه وشي او دویم دا چې ثواب ولیکلي ثواب یې نه شو. نو ګوره دلته شرط منتفي چې طهور دی نو د قبول به لومبۍ معنا اخلم ځکه لومبۍ معنا مې څه کړې وه چې کون د شي مستجمع شرایط و ارکانو لره نو چې غیر طهور قرینه شوه غیر طهور قرینه شوه چې شرط منتفي شو نو د قبول نه مراد پاسه دی قبول اصابت په معنا د صحت سره مون صحیح نه شو بالکل. اسحاق ابن ابراهیم حنظلی غالبا دا په لومبي ځل باندې راغی د امام بخاری رحمت الله علیه شیخ دی او ثقه راوي دی. عبدالرزاق خو بار بار تیریږي صاحب د مسند دی لوی محدث دی. معمر ابن راشد هم بار بار تیریږي صاحب د مسند دی او ډېر لوی محدث دی. او حمام ابن منبه ما ویلو چې دا د ابو هریره دوه شاګردانو دواړه رونو حمام ابن منبه او وهب ابن منبه. امام بخاری د حمام رساله په ګوتو ورغلی ده. امام مسلم له وهم ورغلی ده وهب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ورچ وضو منتفی شو شرط منتفی شو د قبول نه کما معنا اخلما قبول اصابت لا تصح صلاة د هغه چې احدث چې به اودس شو حتى الب منسې کېږي يتوضأ قبله. سقید مې لګاو اسې دا معنا ونه کې چې من نسې کېږي د من احدث حتى يتوضأ څه مطلب ماسپښین به اودس وکړه ما زیګر به اودس وکړه ما خام به اودس وکړه ماسخوتن به اودس وکړه نه قبلېږي حتی يتوضأ چې په آخره کې مونځ وکړي دا ټول قبول شو. دا معنا ونه کې ګورې ښه هلته اذا قمتم څه معنا شابسې چې وروسته به کې که مخکې به کې مخکې اذا قمتم هم دا فایده ده. نو ما ځکه پکې قیل وګو حتی يتوضأ لها حتی يتوضأ لها د مونځ نه مخکې به اودس کې دا نه چې ډوډۍ مخکې وخورې اوس یې خېټه کې پخې خېټه کې پخول نه کېږي مخکې به ډوډۍ پخه کې نو وروسته بیا خورې په الف لام جبلي شابسې حتی يتوضأ څه معنا مې وکړه سوال وکړه چې هلکه د اودس نه بغیر خو منځ کېږي چې تیمم ووایې نو معنا د يتوضأ او په معنا د چا سره کم یتطهر سره او یا اصل ذکر شو نو تیمم تابع شو. قال رجل من حضرموت حضرموت دا مرکب امتزاجي دی کنه دا د یمن علاقه ده. یو سړی وی مل حدث یا ابا هريره ابو هريره حدث څه شی دی؟ قال فساء و ذرات پوسکه یا ټیز. فساء اغریح چې د دوبر نه خارج لیس معه صوت او ذرات اغریح چې د دوبر نه خارج او معه دزون صوت. خلاص شو خبره
اوس حصر پکې نشته عند الکل ګورئ دی صرف اعم او اغلب ذکر کړل دی اعم او اغلب ذکر کړل نو حصر پکې نشته ولې بول خو د ټولو په نسبت حدث دی غایت خو د ټولو په نسبت حدث دی ځکه وینه کې خو د اختلاف شته اب راشي تیر شوی دی ترمذی کې ورا بم شي لیکن بولو کې خو اختلاف نشته په غایتو کې خو اختلاف نشته دا دوی ذکر کړل ولې دا دوی ذکر کړل دا اغلب دی کثیر الوقود ذکر دواړه ذکر کړل بس نو مناسبت د باب سره خو واضح دی لا تقبلو او د امام بخاری غرض معلوم شو چې طهور شرط دی او ګوره ترجمه الباب شارح او ګرځاولا څه ګرځاولا ولی حدیث کې توضؤ دی او د بغیر طهور راوړه نو پته ولګېده چې وضو نه مراد طهارت دی وضو نه مراد طهارت دی او حدیث نه ګڼ شمېر مسلې معلومې شوې یو دا چې څوک بیا اودس سره لمونځ یې صحیح کېږي نه لا تقبلون قبول ثابت مې واقع شول په دلیل د توضؤ دویم دې څه معلومه چې وضو فرض دی چې مونږ نه صحیح کېږي وضو شرط شو فرض شو دریم ته څه معلومه شوه چې اذا قمتم الى الصلاه کې انتم محدثون مقدر دی د مالدا شرح وکړه څلورم څه دی استاد نه تپوس کولی شي چې کله په یو مسله مشکله شي دا د حدث معنا کوي او پنځم څه چې کله کله اعم او اغلب ذکر کېږي ښه څه ذکر کېږي اعم اغلب حصر پکې نه لکه پوستا او زورات او شپږم دا دوه څیزونو ته حدث وي دا او د پاره تنویع دی ښه د شک د پاره نه دی ورپسې شه باب فضل الوضوء والغر المحجلون ګوره مناسبت د کتاب الطهارت سره واضحه دی مخکې سره څه مناسبت دی مخکې وی چې اودس فرض دی واجب دی موقوف علیه دی اوس یې فضیلت ذکر کوي د اودس فضیلت فضل د وضو والغر المحجلون باب الغر غر جمع د اغر ده اغر د څه نه ماخوذ د غرې نه غره بیاض ته وي په جبهې د فرض کې هغه فرض چې د هغه د تندي سپینې او محجل هغې اس ته وي چې خپې سپینې وي نو چې دا کوم اس تندي سپینې او خپې سپینې هلکه لرې ځای نه نمایه ښکاري که نه ښکاري چې مکمل سوري تفریقه نه کېږي که مکمل سپینې بیا هم څوک تفریقه نه کوي خو چې دا نور یو شانې سور یا دور یا خړ او تندې سپینې او خپې سپینې په ټولو کې ممتاز دي نو غور جمع د اغر د سپین تندي والا ته وایي او محجل هغې اس ته وایي چې خپې سپینې وي نو د دې نه مراد به څه واخلمه هغه انسانان چې د تندي او د لاسونو او د خپو نه یې رڼا خیږي دا د من آثار الوضوء د آثارو د او اودس نه نو دا ګوره فضیلت یې ذکر کا د فضل مې معنی د تکړې وي د فضل یو معنا کثرت د ثواب دی بالکل وضو کې ثواب ډېر دی د فضل بله معنا ما بقیه وه اعطیت فضل عمر بن الخطاب دلته هغه معنا مراده نه ده فضل په معنا د فضیلت بهترواله فضل په معنا د ثواب فضل په معنا د ما بقیه فی الاناء دلته هغه معنا نه مراد نو فضیلت د وضو بهترواله دا اودس یا فضیلت د وضو ثواب دا اودس برکت دا اودس وباب الغر المحجلون من آثار الوضوء ده فضیلت تتاوخو ذو صرفسيشا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال لقيت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على زهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل عورته فليفعل یحیی ابن بکیر بار بار تیریږي د شیخ د قراوی دی او دا رجال ټول مصریین دي ښه دا مصری دی لیس بار بار تیریږي ابن سعد دا مصری دی او خالد ابن یزید دا مصری دی په مصر کې یو علاقه ده زه ورته تلم اسکندریه دا غځای سره تعلق لري زه ورته تلم لویه مکتبه ده پکې صاحب لویه مکتبه ډېره غټه عظیم الشانه مکتبه ده
په ټوله دنیا کې داسې مکتبه ما چېرته نه ده لیدلې او یو پکې دا صاحب د قصیدې برئ قبر هم دی د هغه قبر ته دننه ورغلو په دیوالونو یې قصیده لیکلې ټول دیوالونه قصیدې نه ډک او دریاب دی ورسره دا سمندر دریاب د سیل دپاره خلک ورځي او مشهور بادشاه څه دی لکه بیت المقدس یې فتح کړی دی صلاح الدین ایوبي د هغه قلام ده پکې او د بعضې پیغمبرانو قبرونه هم پکې شته اسکندریه دته دی نو دا اسکندراني دی مخکې ځه کوم یو خالد نو یو خالد حذا دی ګورې هغه جدا دی ښه دا خالد ابن یزید دی دا مصري دی سعید ابن ابي هلال بار بار تیریږي دا هم بصري دی بس دلته د بصرې شو دا مخکې رجال مصریینو او نعیم مجمره نعیم ابن عبدالله مروزي مروي ثاني منصوب دی دا هم عراقي دی هغه سوی قرقیتو زه اختم رقیه یرقا سره د ابو هریره رضی الله عنه على ظهر المسجد پشاد جمعه فتوضا او دس یو کده جمعات په سر قال اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فرمایلی ان امتی دلته د امتنا امت اجابت مراد دی ګوره امت دعوتنا یدعون بللیکیږي او پر د قیامت غرن فغرن محجلین یا غرن محجلین اے سپینو تندو والا او سپینو لاسونو او خپو والا راشي او دا په سبا غور محجلین من آثار الوضو فمن اغسوک استطاع چې طاقت لري ستاسو نه ان یطیل غرته چې غره اوږده کي فلیفعل ودې کې ګورس د امام شافعي رحمت الله داسې به ویم امام مالک خو د ایطالې د غرې نه منکر دی او هیڅ ضرورت یې نشته او امام شافعي رحمت الله علیه څو قوله کوي درې قوله دي یو استیعاب د محل غوږ کې ده څه مې وی استیعاب د محل دویم څه د محل نه یو درې ګوتې زیات ځای وینځه او څلورم څه دا لاس غونډ د ترخونو پورې او خپه تر پنډۍ پورې څو قوله شو درې کم استیعاب د محل دویم د خپل ځای نه چې کوم مفروض دی او درې څلور ګوتې ځای زیات او درې پوره اندام وینځه او زمونږ او د مالک صاحب په نس باندې هغه څه دی زمونږ او د مالک صاحب استیعاب د محل او تسلیس څه مې وی او تسلیس دا مخکې مسله تیره ده استیعاب د محل وي او مې صرف غوړول نه اصالة الماء به کې یاد لرې ده که نه بس دې ته وایي فلیفعل ودې کې اوس حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شوې یو د جومات په شا اودس کول بلکل کولی شي د جومات بره چت باندې خو اودس کولی شي خو د مانځه لپاره مختص نه دی که چت د مانځه مختص وي لکه بعضې جوماتونو کې بیا به نه کوې که د جومات چت د مانځه دپاره مختص وي لکه زمونږ د جمعې جومات نو په هغې نه شي کولی او که چت د مانځه دپاره مختص نه نو لکه څنګه چې وقفي جومات کې دا اجلسماتي ځای وي بار خلک کوي دارنګې بره په چت هم چارهدام کولی شي هېڅ خبره نشته یو وقفي ځای دی که نه د جومات دویم چت خو یو وقفي ځای دی مسجد خو نه دی وقفي مسجد دی مانځه له مختص نه دی چې کوم مانځه له مختص وي نو هغې کې چارهدام به نه دی نو یو د چت د پاسه اودس داسې ثابته شو دویم څه دویم دا چې د پیغمبر مبارک امت په د قیامت په ورځ د اودس د اندامونو نه روښانتیا ځي دا د وضو د خصایصو د امت نه نه دی مخکې امتونو مو اودس کړی دی خو دی د خصایصو نه دی چې دا رڼا به تېزي وی په دې به زه خپل امت پېژنم خپل وروڼه پېژنم حضور پاک فرمایي دریم د وضو فضیلت دې معلوم شي دریم
دا نه چې ګنې لاسونه او مخ به سپینې هغه خو بیا برګې شو بدې ښکاري روشنایي رڼا به تېر نو د وضو فضیلت هم معلوم شو بل ته اطالت الغره معلومه شو ته دې معلومه شوه اطالت الغره د هغې معنی مې درته وکړه امام حضرت ابو هریره به تر کونډۍ پورې پینځله او تر طرفونو پورې به یې لاس وینځه نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي دې ته مقام په دې اعتراض مه کوه نورو صحابو داسې نه دي کړی دې متفرد دی په دې عمل کې دې ته مقام عشق وایي څه ورته وایي نو په عاشق څوک اعتراض نه کوي یا عاشق دا منډې ولې وې او دا سرتور سر ولې ګرځي مړه وي دا عاشق دی نو دې ته مقام عشق وایي مخکې دا باب لا يتوزر من الشك حتى يستيقن وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه وعنهم انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. باب لا يتوزأ من الشك حتى يستيقن مناسبت د کتاب الطهارت سره واضحه ده ما ګورې د وضو نه کتاب الطهارت اغشتي واضحه ده او مخکې سره سم مناسبت ده مخکې وی د اودس مخکې غرن محجلین رالل که رانلل نو اسې نه چې ته وایې یاره زما اودس جوړ مات دی ورېږه بیا کوم چې اندامونه مې سپین شي نه په شک به اودس نه ماتېږي الیقین لا یزولو بالشک هغه مسله ثابته غرض امام بخاري سره اودس ته یقیني وي او تا ته شک پیښ شو هلکه ما خو درته حدیث ویلی و چې ان احدکم فی صلاته ان الشیطان یأتی احدکم وهو فی صلاته هلکه مې ویلی دی حدیثه در یاد کړی مې مو ان الشیطان یأتی احدکم وهو فی صلاته فینفخ فی مقعدته فیخیل الیه انه قد احدث فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا دا مې ویلي حدیث ته په ترمذي راویانو لراشه علي ابن عبد الله امام مديني مراد دی سفيان ابن عيينة مراد دی زهري پیژنې او سعيد ابن مسيب هم وعن عباد ابن تميم فسعيد ابن مسيب عتب دی دا زهري دو استادان دی یو سعيد ابن مسيب یو عباد ابن تميم عن عمه عباد د ترنه نقل کوي خلاص شو عن عمه دواړو سره لګاوخه سعيد ابن مسيب هم د عباد د ترنه نقل کوي او عباد هم د خپل ترنه نقل کوي او ترې څوک دی پیژنې عبد الله ابن زید ابن عاصم یاد دي کنه عبد الله ابن زید ابن عاصم میں باب د وضو کې راشي عبد الله ابن زید ابن عاصم وي او کباب د اذان کې راغی عبد الله ابن زید ابن عبد ربه وي الکه دا تکرار کوم دا ور لازمي کوم هغه څه تفصیل بنایم چې ترمذی کې مې ویلې ویم با د خپل حق دی په دې بتنګېږي نه دې سره بستا او سبق هم ان شاء الله محفوظ بشیات بشیرتا انه شکا د شکایت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل یو رجل د شکایت وکړه یو سړی نقل وکړه او یا شکا الی سم رجل بل یو سړی خپل شکایت وکړه الذي اغه سړی یخیل الیه جدل په خیال کې راځي چې انه یجد شیء فی الصلاه لیسمونی په مانځ کې سمون تل سمانا دا کنایي الفاظ استعمالي بین الیته د دواړو د مقعد نسشي منم فقال لا ينفتل ندر اگردی دا سړی او لا ينصرف یا ندی یو مطلب دی خشک تراوی دی حتی یسمع صوتا باذنه او یجد ریحا رائحة ریح بانفه او ما وی که یو سړی زکامي کو دې بندي او کونی دې بسکای نو مې کې دا کنایه د تیقن د حدث نه کنایه چانه ده لازم نه چې आवाज دی ووري کون سړی خټنګ ټنګ نه ووري او زکامي خو بوی نه ووري نو مراد نه تیقن د حدث دی بس او دې کې اورا کوټ اختلاف دی امام مالک وی دا مختص د حالت الصلات سره دی
که په مانځه کې راته دا شک راغی نو مونځ مه ماتوه پوره یې که او که د مانځه نه مخکې دا شک راغی نو اودس وکړه مالک صاحب څه وایي یاد وساته چې دا کوم وخت پورې خاص دی وایه که مانځه کې راته دا وهم او شک راغی لمونځ مه ماتوه او یې سر ته ورسوه شو او که د مانځه نه مخکې راغی نو اودس وکړه لیکن مالک دی علاوه چې ائمه ثلاثه دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي او احمد هغوی وی نه که د مانځه نه بهر و که په مانځه کې وي الیقین لا یزولو بالشک قاعده ته معلومه شو اودس یقیني په شک او په وهم باندې خو شیطان درته وسوسې چې بیا به اودسونه به کې نو حدیث نه ګڼ شمېر مسلې معلومیږي یو داسې قسمه مسله د پیغمبر نه د هغه نه پس د خپل استاد نه کولی شي او بل ته غټه مسله ووته قاعده ووته چې الیقین لا یزولو بالشک دا غټه قاعده شو خلاصه شو خبره زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثنا باب التخفيف في الوضوء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ربما قال استجاع حتى نفخ ثم قام فصلى قال وحدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عنه ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أدعو تخفیف الوضوء مناسبت د کتاب الوضوء سره واضحه ده او مخکې سره سره مناسبت ده مخکې دا غرا محجلین ذکر وکړه نو دی به وایي چې ګورې اصلا د غرا په دې باندې لګیا په ځان وباړی نه ګورې تخفیف کوي اسراف به نه کوي غرض امام بخاري څه دی چې اسراف به په اودس کې نه کوي دی غرض مولانا صاحب که ستاسو یادي ما د څه ویلي میں تسلیس سنت دی و احسن دی چې هر اندام درې ځله دی دویم مې څه ویلي مې چې دوه کرته یو اندام ولي یا یو دوه کرته او بل درې دا حسن دی او یو ځل یو اندام وینځل یو ځل خو په شرط د استیعاب د محل دا صورت د فرض او دا د چې د اخیری مرتبه ده علی ابن عبدالله چې کوم امام مدینی ورته وایي او ما بیا بار وایي چې د هغه استاد سفیان عیینه ته مراد ابن عیینه عمرو ابن دینار مراد اخبرني قریب دا د ابن عباس مولا د ابن عباس ته نقل کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم منذ نبی هم نام ودش حتی نفخا خیسر دخا نفخا د خلینا یا د پوز نه چې کوم هوا راوځي هغې ته وایي ما وی قرار پیغمبر مبارک نه دی کړی په مانځه په خوب کې خامخا سړي د خولې نه او یا د پوز نه هوا راوځي ثم صلى بیا لمونځ وکړه وربما قال اوس دغه مجمل اوس تفصیل چې استجع ودش په ډډه سملاس علیه حتی نفخه ثم قام فصلى بس بالکل د پیغمبر په خوب اودس نه ماتېږي ثم حدثنا به مونږ ته بیان کړی دا علي بن مدینی وایي سفیان ابن عیینه مرتن بعد مرتن د عمرنا دا قریب بن عم ابن عباس مخکې لږ ویلو مختصر او دا پوره راته ویل چې بیتو یو شپه مې تېره کړه عند خالتي میمونة لیلتن نو هلکه بیتو خوا د شپې تېرولو ته وایي نو لیلتن ولې وایي په دې کې به بیتو کې به تجرید وکړم څه به وکړم نمتو لیلتن یو شپه او دا میمونه را د ترور وه ام الفضل د ابن عباس مور وه او دی ترور وه د مور خور دې نه ما ډېر مسایل ویستي وو څونه وې لکه ډېر شي یو دا چې د ترور کره شپه کولی شي شمېره
بل دا چې میمونه د ترور وه دریم تجریدم کولی شي بیتو فقام النبي صلی الله من الليل د شپې نه پاسېده فلما كان في بعد الليل بعد شپه اخیری شپه چې ده نو قام پاسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تفصیل شو فلما دخفا مخکې قامه تفصیل شو دې نه بله مسله معلومه وه چې د شپې مونځ به حضور پاک کوم او تعلم ترغیب دی فتوضأ من شن معلق یو مشک ویزان دو هغې نه اودس وکړه وضوءا خفیفا یخفف عمرو بن دینار شاګردانو ته ډېر تخفیف چې ډېر تخفیف پې کوه ویقللو یخففو یقللو کې څه فرق دی یخففو کیف سره لګي او یقللو مقدار سره لګي یقللو بیم کم استعمال کړی یقللو او به کم استعمال او یخفف الدلکون او مګلیم نه دی کړی دینه دا معلومیږي چې د مش نه په ولاړ اودس هم کولی شي ورشمېره مسایل یې اوس بل اودس کې کله اختصار وکړه وقام پاسېد یصلي فتوضأت نحو مما مثله نه وایي نحو وایي ځکه د پیغمبر سره پوره مماثلت خو ګران دی ځکه نحوا وایي نو د ابن عباس هوښیارتوب هم ترې معلوم شي د ده د مونځ شوق هم معلوم شو ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان او عبد الله وی علي بن عبد الله چې کله شماله یې ویلي یو مطلب دی فحولني دې راتوکم فجعلني عن يمينه دې نه دا معلومه شوه چې د امام سره ګس طرف ته به نه ودرېږي یاد لرې ده دام ته معلومه شوه چې دوه کسه مونځ کوي نو مقتدي به امام سره ښي طرف ته ودرېږي بله ته څه معلومه شوه وروستو به هم نه ودرېږي بل څه په مانځه کې چې چا نه کراهیت صادر شي نو مانځه کې به یې پوره کوې مانځه کې ګس طرف ته ودرېد مکروه نو مانځه کې ښي طرف ته واړه بل ته څه معلومه شوه چې ماشوم سره هم جمع کولی شي فرض هم کولی شي ورسره او نفل هم کولی شي بل ته څه معلومه شوه چې که امام د مقتدي نه نیت نه کړی د اقتدا نو هم مونځ ورپسې کېږي بل ته څه معلومه شوه چې ماشوم خو سب کې وروسته وي او که بل څوک نه یو ځای هم ودرولی شي چا به وایي اوس او بل ته څه مسله معلومه شوه چې په نفل په جمع کولی شي تداعي به وله نه کوې تداعي دې ته وایي څلورو نه به یې نه زیاتې او کله کله کولی شي همیشه نه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع سملاس پناه موده شو حتی نفخه ثم اتاه المنادي مؤذن هغې کې بلال دی فآذنه بالصلاة دې نه معلومیږي دا چې تهجد نه پس هم خوب کولی شي په شلګونو مسلې دي خو تهجد نه پس به هغه څوک کوي خوب چې په ځان یقین د پاسولو څوک یې پاسولی شي دې نه دا معلومي چې مؤذن امام ته اواز کولی چې راځه عام اعلان به نه کوي چې د عام اعلانونه کوي جمع تیاره د مانځله راځي دې کې تفصیل روا دي چټ پکې ونه لګي بدعت دی او یو کس ته اواز کولی شي بادشاه ته قاضي ته امام ته چې راځه دا ته معلومه شي فقام معه ابن عباس ورسره پاسېد دې نه څه معلومه شوه دا هغه التفات شو مخکې متکلم ځان فرض کړی اوس ځان غایب کړ فصلى ولم يتوضا دې نه دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خوب اودس نه ماتېږي څومره مسایل ته معلوم شو د ابن عباس هوښیارتوب هم ته معلوم شو قلنا لعمر دا څوک وایي علي سفیان وایي سفیان مې مونږ عمر ته وایي عمرو بن دینار ته چې ناسا یو ډله وایي چې رسول الله صم تنام عینه ولا ینام قلبه سترګې ودي زړه یې بیداري نو ورته پته چې د مودس مات دی که نه قال عمرو او بالکل سمعت عبید بن عمر یقول هغه وایي رؤیا الانبیاء حق خوب د پیغمبرانو څه شی دی لکه هغه حق دی دا تابعي دی عبید بن عمر او څه وحی دیگه ما دی که وحی ده رویا د انبیاء وحی ده نو وحی کله راځي چې زړه بیداري یا خدای وحی کله راځي او چې زړه بیداري بنده ته پته لګي چې د مودس مات دی که نه ثم قرأت استشهاد کې وایي انی ارا فی المنام انی اذبحک نو دا د ابراهیم علیه السلام د خوب په وجه دا د زوی ذبحه کوي خوب شرعي دلیل شو خو زموږ نه د پیغمبر نو زړه بیدار وي اوس او نور انی ارا فی المنام ان اذبحک دې کې مې تفصیل ویلې دی ښه بخاري کې په اول کې نو مناسبت یخففه عمرو ویقلله دی
تخفیف پس کې په کیف کې دلک مګل مکوا او یقلله پس کې په کم او په مقدار کې د مناسبت شو زو سر پسې شه باب اسباغ الوضوء وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما اسباغ الوضوء للقاء اسباغ الوضوء اسباغ معنا مخکې مې راته وسو کړله غرض د امام بخاری سره غرض دا چې تخفیف کوه خو اسنان دا مجھ پاتې نشي مخکې سره د مناسبت شو مناسبت د کتاب الوضوء سره واضح ده او مخکې سره مناسبت څه شو شابه سه چې تخفیف کوه خو ګوره اندا مجھ پات نشي او د اسباغ معنی مې راته کړی یاد لري دا یو معنی استیعاب د محل ما چې کوم معنی د غور المحجلین نه ګوره اسباغ یو استیعاب د محل دې مې څه ویلیو چې دا محل نه لږ زیات کې درې مې څه ویلیو تسلیس وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء اسباغ دې د خپل معنی د پوره صفائی یو حدث ظاهر کول یو صفائی دا چې خدل کو کې صابون وګړي د زمانہ کې زو سر پسې شه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توزع ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوزع فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيده في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. عبد الله ابن مسلمة قرنبي تیر شوی دی یو ځل نه بار امام مالک مراد او موسی ابن عقبه خو امام دی دفن قریب مولا د ابن عباس دی ان اسامه ابن زید اسامه ابن زید د پیغمبر مبارک چې کمرایو زید ابن حارثه د غزوه انه سمع د قریب د اسامه اوریدل یقول چې فرمایل دی اسامه چې دفع روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم من عرفه حجة الوداع کې د عرفې نه روان شو حتی اذا كان بالشعب اوس مې تصارو چې شعب څه ته وایي د دوه غرونو په منځ کې چې علاقه وي موږ د دره وایو خو تنګی نزل کوز شو په باله ثم توضع اودس وکړه ولم يسبغ الوضوء ولی ځکه مقصد یې مونځ نو ذکر اسکار یې کو لبیک یې وي هغې دپاره نو د اسباغ دا نه چې اودس یې ونه کړه لم يسبغ اندام یې درې ځله ونه وینځه دا معنی بله معنا مه کوه ړومبی چې اندامونه یې وچ پرېښودل بیا خو د اودس فایده نشته لم يسبغ الوضوء څه تسلیس یې ونه کړه یا لم يسبغ د محل نه ځاځ یې ونه وینځه یا لم يسبغ دلک یې ونه کړه فقلت الصلاة اتصلي الصلاة يا رسول الله مونځ کې چې مونږ هم اودس وکړو قال الصلاة امامک مونځ د مخکې په مزدلفه کې مونځ به مزدلفه کې کوو نو د حج نه چې سړی د ماښام مونځ پرېږدي به عرفات کې به د انور پرېوتو نه پس را روانېږي خو مونځ د ماښام به نه کوي مزدلفې ته به یې راوړي د ماسخوتن په وخت یې به یې کوي خو لیکن زمونږ خلک خطا کېږي دا ماښام دلته چې مونځ کوي د قضا نیت وله کوي هلکه دا ادا ده وقت یې بدل شوی دی حولت دا مونځ اوړېدلی د خپل ځای نه نو دا د قضا په نیت به نه کې څه به کې لکه د ادا په نیت به کې مونځ د ماسپښین وکړه په عرفات کې نو خلکو ته مې څه نصیحت هم وکړه ترغیب د اعمالو مې هم ورکړه او دعا مې وکړه نو بار ووته نو پنجابی کې یو مولوي صاحب لګیا نه ریښه د مازدیګر نو پنجابی کې یو مولوي صاحب لګیا او د ملګرو ته ہدایت ورکول چې اب آپ مزدلفہ جائیں گے ہم اور نماز وہاں پڑھیں گے وہی اگرچہ نماز کا وقت یہاں داخل ہوگا دلتا بداخل کی لیکن ہم یہاں نہیں پڑھیں گے ہم اس نماز کو مزدلفہ میں جب بھی پہنچ گئے وہاں قضا پڑھیں گے نظر پہ ورنہ تمہیں مولوی سے قضا نہیں ادا پڑھیں گے دیر خساڑے ویرا اچھا اچھا میں سمجھ گیا مجھے پتہ میں تو مولوی نہیں ہوں میں خیر څه خبره نشته خبره دی ومنله ښه سړی بعضې خلک خو بیا جګړه کوي باسونه کوي چې څوک ورته خبره ومنله فلما جاء المزدلفه د مزدلفه ورته ولې وه او عرفات ته عرفات ولې وایي بابونو کې به راشي خو دلته یې ووه آدم علیه السلام او حوا دا دواړه په عرفات کې یو بل سره یو ځای شوي دي معرفت یې هلته شوی
او مزدلفه ته مزدلفه ولې وي ازدلاف یو ځای کېدو ته وایي هلته بیا یو ځای شوي جماع نزله کوز شو فتوضع اودس یې وکړه فاسبغ الوضوء ادې مناسبت ده با اسباغ اوس به څه معنا وکړو استیعاب د محل خو مخکې واغه معنا به اوس نه کوو اسبغ تسلیس یې وکړو اسبغ د خپل ځای نه زیات وځي او اسبغ دل کې یې وکړو ثم اقیمت الصلاة فصلی المغرب مغرب وکړو ثم انا قسم له هر انسان خپل په منزل کې ثم اقیمت العشاء بیا د ماسخوتن منځ وکړه فصلی منځ یې وکړو ولم یصلی بینهما او د دواړو منځ کې سنت د مغرب نه دي کړی دا به تاسو له خپل باب کې راشي چې د ماسخوتن منځ نه پس دا ولې د ماښام سنت کړی دي بیا د ماسخوتن سنت او بیا ویتر اوس د حدیث مناسبت خو واضحه شو غرض معلوم شو چې اسباق او مسائل ته وباسا مسائل دا دي چې په لاره د عرفات ته راځي او د ضرورت ته راغی بولو او بیا د ذکر او اذکار د پاره او دس مستحب دي سموي ذکر او اذکار لبیک د پاره او دس دي مستحب او بل سری منز د ماښام هغه که په لاره وخت هم راغی نه به کې کم ځای کې به کې وایه په مزدلفه کې او بیا اسبغ الوضوء دې نه یو بله خبره معلومه شو ډېره مزېداره ما مخکې یو ټکې ویلو ما چې یو ځل دی اودس کړي او مونځ دې پې نه کړی نو دوباره به په هغې دوباره اودس ضرورت نشته لیکن که مختصر اودس دې کړي اسباغ دې نه کړی د ذکر و اذکار دپاره یا د درس و تدریس دپاره او بیا د مانځه وخت راشي او اسباغ کې نو بیا خیر دی که دوباره اودس کې بل دې څه معلومه شوه چې ماښام له مې اقامت کړی او ماسخوتن له دا زموږ مسلک دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را بشي چې بانګ یو د اقامتونه څو دي دوه نور تفصیل بال ترازی دی کې پوره اختلاف دی فصلی المغرب دې نه معلومي چې مغرب به مخکې کې ماسخوتن دوستو ترتیب چې ورته وایي مغرب او د ماسخوتن منځ کې فصل هم کولی چې دا د څارویو تړل او د ماښام سنت به مخکې نه کې وروسته به کې ولم یصلی بینهما نو دا ګډ فر مسلې ته معلومې شو او مناسبت د اسباق سره شو غرض معلوم شو چې اسباق مستحب دی وی کا بس بکو مولانا صاحب اسبغ غل علیکم نعمه ظاهرة و باطنة یاد دې مانا ترمذی کې مې درته ویلو